د یوسف علیه السلام د کیسې نه وروستو اوس الله تعالی د مخاطبینو د هغه حال بیاني چې مخاطبین د دې کیسې په دغه دور کې دا مشرکین مکه و چې د یوسف علیه السلام دا کیسه دا واقعه دا په خپله باندې د نبی علیه السلام په نبوت باندې یو واضح دلیل و ځکه چې نبی علیه السلام د یو عالم خواله نه وتلی چېرته سکول او مدرسه کې سبق نه ویلی بالکل امي و انپړ چې ورته وایي خو د هغې باوجود او دا هم چې د یوسف علیه السلام دا کیسه دا په عربو کې مشهوره نه وه مکه مکرمه کې چاته پته نه وه اهل کتاب هم دغلته کې نه نو دومره فصیح او بلیغ انداز کې د یوسف علیه السلام کیسه بیانول دا په خپله د نبی علیه السلام په نبوت باندې یو واضح دلیل و خو د دې نه وروستو مشرکین مکه په نبی علیه السلام باندې ایمان رانهوړو دغه رنګې چې کوم یهودو ورته چل خولی نو هغه یهودیانو په نبی علیه السلام باندې ایمان رانهوړو ځکه چې د دې په زړه کې ضد او عناد پروت او ضدي او عنادي سړي ته الله تعالی هدایت نه نصیب کوي ابو جهل او عمر رضی الله عنه د دواړو دپاره نبی علیه السلام دعا غوښتې وه وی الله تعالی په عمرینو کې یو مسلمان کې یو ته هدایت نصیب کې نو دعا د حضرت عمر رضی الله عنه په حق کې قبوله شوله د ابو جهل په حق کې قبوله نه شوله دواړه په طاقت کې دا ډېر زیات مشهور وو وی علما وایي چې د عمر رضی الله په حق کې دا دعا ولې قبوله شوله په عمر رضی او د ابو جهل په حق کې دا دعا ولې قبوله نه شوله وی دې کې راز دا و چې ابو جهل ضدي او عنادي و دته پته وه چې نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی خو د ضد او د عناد د وجې نه په نبی علیه السلام ایمان نه راوړو او ابو جهل او حضرت عمر رضی الله عنه کې ضد نه و هغه ته پته نه وه هغه زړه کې وایي زموږ دا دین ټیک دی د مسلمانانو دین غلط دی خو چې کله ورته پته ولګېد الله تعالی ورته ایمان نصیب ضدي عنادي سړي ته الله تعالی ایمان نه نصیب کړي اصل کې دوی به چې د مصر نه شام ته راتلل نو په لاره باندې به ډېر هغه کلي ولیدل ډېر هغه قومونه چې هغه الله تعالی هلاک کړي دي ختم کړي دي نو د ځمکې دغه نشاناتو ته الله تعالی وایي دا دومره ډېرې نشاني په اسمانونو او ځمکو کې دي او دوی په هغې باندې تېرېږي او بیا چې کوم دی د نبي علیه السلام او د قرآن نه اعراض کوي په نبي علیه السلام باندې ایمان نه راوړي توحید والا عقیده نه خپلي نو په ځمکه کې خدا نشانات او په اسمان کې ستورو ته نه ګوري په دې ستورو باندې دوی خپل حساب نه کوي خپلې لارې پرې نه ټیک کوي اسمان ته نه ګوري چې بغیر د ستنو الله تعالی ټینګ کړی دی نو د الله تعالی د دومره د قدرت نشانونه پکار ده چې دې عبرت اخیستې وي او الله تعالی وحده لا شریک منلی وي او په نبی علیه السلام ایمان راوړی وي خو دوی دغه ونه کړل ایمان نه راوړي خو په داسې حال کې الله تعالی مني چې دوی شرک کوونکي مطلب دا چې دوی په الله تعالی باندې خالص ایمان نه راوړي الله تعالی وحده لا شریک نه مني نورې په الله ایمان شته دی خو ورسره واړه واړه بوتان مني نو دغه ایمان اړو ایمان نه دی دغه ایمان اړو ایمان نه دی الله تعالی فرمایي چې دوی دومره په ډاډ زړه باندې لګیا دي او د نبی علیه السلام تکذیب کوي نو دوی د دې خبرې نه بې ویرې شول چې د الله تعالی عذاب به پرې راشي په مخکې امتونو چې څنګه الله تعالی عذاب راوستی و چې پیغمبر به یې ونه منو الله تعالی به پرې عذاب راوستو او یا دا چې د دې پیغمبر د نه منلو د وجې نه په دې باندې عذاب راشي یا دا چې قیامت به پرې راشي دوی د دې خبرو نه بې یرې شول